هر بلبل به د ثنا که کته ګل شي هر بلبل به د ثنا که کته ګل شي په خپل ځان خپله ثنا څه په کار نه ده که رحمان په جهان ډېر پایم دلبره که رحمان عبدالرحمن په جهان ډېر پایم دلبره زندگی د ما بې تا څه په کار نه ده ژوند دغه ژوند دی چې الله سره تیر شي د الله پیغمبر سره تیر شي د هغوی په دین باندې د الله په رضا باندې تیر شي نو دغه قیمتي ژوند دی او دا نور ژوند په عبسو کې په فضولیاتو کې په ګناهونو کې تیرېده دا خو ژوند نه دی دغسې ژوند خو د ډنګر هم تیریږي الله دې راته معافي وکړي الله غیرتي او صبرناک بادشاه دی د حدیث کې یو ناشنا خبره کړې ده مقصد پکې دا دی چې و مسلمانانو تاسو ځان ته غیرت مه مخې ته کوئ یو بل ته معافي کوئ یو بل سره ګزاره کوئ صبر کوئ او د لوی سینې نه کار واخلی ستا به څه غیرتي زما به څه غیرتي تو ګوره دې حدیث ته د بخاري او مسلم شریف دا روایت دی بسم الله الرحمن الرحیم لا احد اصبر علی اذن هیڅ څوک به داسې نه چې په بدو باندې دوره صبر وکړي سمعه من الله چې د اورېدلی وي د الله نه سوا یعنی الله هغه ذات دی چې د هر چا نه ډېر لوی صبر والا دی هغه ډېر بد اوري او خلک کوي او خلک یې وایي څنګه انه یشرک به یقینا الله سره شرک کیږي الله ولا رزق ورکوي الله پیدا کړی دی او بیا هغه سره حصهدار جوړوي هغه له د برخې خاون جوړوي بعد روایاتو کې راځي چې دا الله ته کنزل کول دي چې څوک شرک کوي خو ګوره شرک هم کیږي ویجعل له الولد او الله له خلق نازولی جوړوي الله له اولاد مني د الله حصهداران مني ثم هو يعافيهم ويرزقهم بیا هغه الله دی هغه د خلکو ته معافي هم کوي او هغه د خلکو له رزق هم ورکوي الله دی چې سره د دې ارسنه هغه یعافیهم هغه ولا آرام ورکوي او معنا داره هغه په آرام باندې ساتي هغه ولره دنیا نعمتونه ورکوي نو بل به داسې څوکي چې ګوره ورته دا خلک بد کوي یو قسم الله پاک سره توبه نعوذ بالله او الله پاک بیا هم خلکو سره ډېر لوی احسانات دي د هغه نو ما او تعالی هم پکار دي چې خپل مسلمان رور سره خپلو انسانانو سره گزاره وکړو الله به راله لوی اجر راکوي دا بل حدیث دی د نبی صلی الله علیه وسلم چې ګوره الله غیرتي بادشاه دی او دا سپک کارونه د الله ځکه نه دي خوښ چې دا د بې غیرتوب کارونه دي او د الله د بې غیرتوب کارونه نه خوښ هغه غیرتي بادشاه دی بسم الله الرحمن الرحیم لا احد اغیر من الله د الله نه څوک زیات غیرتي نشته دی د الله نه په غیرت کې څوک لوی نشته په هیڅ کې د هغه نه لوی څوک نشته لوی غیرتي بادشاه الله دی ولذلک حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن هم د دې وجې نه الله پاک د بې حیایۍ کارونه که ښکاره دي او که پټ دي حرام کړي دي دا سپک کارونه د بې حیایۍ کارونه دا د غیرت نه خلاف دي غیرتي سړی چې کوم دی انسان مو هغه به د بې غیرتوب کارونه نه کوي او سپک کارونه ورسره خوند نه کوي ښه وی الله حرام کړي دي او دویمه خبره دا ده چې الله په خپل صفات ډېر خوشحالیږي د الله صفت د الله کتاب دی د الله صفت د الله یووالي سره بیانول دي د الله صفت د الله بندگی ده ولا احد احب الیه المدح من الله د الله پاک د هر چا نه زیات خپل صفت خوښي ته هم په صفت به خوشحالیږي زه هم په صفت به خوشحالیږم الله رب العزت د هر چا نه ډېر چې څوک د هغه مدحه د هغه حمد بیانوي نو الله خوشحالیږي ولذلک مدح نفسه د دې وجې نه الله پاک د ځان صفتونه کړي دي په خپل کتاب کې الله تا ته ترتیب ښودلی دی تا ته طریقه ښودلې ده چې زما صفت وکړه مطلب دا دی د بنده صفت مه کوه د بنده لوی مه بیانوه لوی الله دی صفتونو والا رب الله دی او د الله صفتو کا څوک چې د الله صفت کوي څوک چې د الله حمد بیانوي د هغه لویي بیانوي نو مطلب دا دی چې الله ته نه رضا کیږي او الله ته خوشحالیږي نو پکار دا دی
چې دا مونږ کله د خپلو بچو صفتونه کوو، کله د خپلو رټونو صفتونه کوو، کله د خپلو ښځو صفتونه کوو، کله د نورو صفتونه کوو، د لیډرانو صفتونه کوو، د هغې لویی بیانو. نه په کار دا دي چې لویي د هغه چا بیان کو چې هغه په حقیقت کې لوی دی، چې هغه رب العالمین دی. دا بل حدیث دی د نبی صلی الله علیه وسلم د مسلم شریف روایت، لا تاکلو بالشمال، تاسو سخوری ما په کیڼ لاس باندې، په کیڼ لاس به اوبه هم نسکې، په کیڼ لاس باندې به میوه هم خولې ته کښېنه. فإن الشیطان یأکل بالشمال، شیطان چې دی دی خوراک کوي په کیڼ لاس باندې. مطلب دا دی شیطان خوشحالیږي په دې باندې چې یو مسلمان په کیڼ لاس خوراک خولې ته کړي. په ښي لاس باندې سلام هم کوه، په ښي لاس باندې چاله پیسې هم ورکوه، په ښي لاس باندې د چا نه پیسې هم اخله. او کیڼ لاس دا د استنجا دپاره، پوزې پاکولو وغیره دپاره استعمالولی شي، خو په ښي لاس باندې مطلب دا دی چې خوراک به کوې. پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه صحابي ته ادب خو چې خپلې مخې ته خوره او په ښي لاس باندې خوره او د بل خولې ته او مخ ته مه ګوره، صحیح ده. او د بل هم خیال ساته په خوراک کې دا نه چې کوم قیمتي څیز دی هغه په خپله وخوري، او هغه چې کوم بعد مشران داسې کوي چې د مجمع نه غوښه اوچته کړي، بس وي زما پال له تاسو خورئ، نو یې دارې څه وکړو. دا بل حدیث دی د نبی صلی الله علیه وسلم، لا تبادر الامام، د امام نه مخکې مه ځئ په مانځه کې، د امام نه مخکې سر مه اوچتوه، د امام نه مخکې روکو له مه ځه. اذا کبر فکبرو، کله چې امام الله اکبر ووایي نو تاسو ورپسې وایئ بیا. و اذا قال ولا الضالین، کله چې امام ووایي چې ولا الضالین فقولوا آمین، تاسو آمین وایئ. فاذا رکع فرکعو، کله چې هغه روکو ته لاړه نو تاسو بیا روکو ته ځئ. ښه دا ده چې هغه لاړه نو ته یو ذره وروستو امام پسې هغه عمل کوه چې کم عمل امام وکړو. که د هغه سره جوخ براغ نه کوې نو ښه به یي داسې، ځکه چې فاذا رکع، کله هغه روکو ته ورښکته شي نو تاسو بیا ورښکته شئ. و اذا قال سمع الله لمن حمده، کله چې هغه دا ووایي چې سمع الله لمن حمده، الله اوري، الله قبلی چې څوک د هغه حمد او ثنا وایي. فقولو نو تاسو په دغه وخت کې وایئ اللهم ربنا لک الحمد، دا به وایئ. نو مطلب ترې نه دا دی چې د امام نه که یو سړی مخکې سر اوچتوي راوچتوي نو دا سړی ځان ګناهګاروي. په یو حدیث کې دا هم راغلي و چې دا کار یو سړی کوي نو دی دې ویریږي، هسې نه الله پاک د ده دا څیره د خر په څیره باندې کي. د امام تابعداري په کار ده، د امام نه مخکې تلې راغلی دا نه دی په کارو، د مانځه د آدابو خلاف ته داسې. دا بل حدیث دی د نبی صلی الله علیه وسلم چې نن سبا زنانه د دې خبرې خیال نه ساتي. دی زنانه ورته ویلي دي ګوره ورته ډېره قیمتي خبره ده، ډېره د پیغمبر پاک هره یوه خبره د سرو زرو نه ډېره قیمتي ده. دا د بخاري او د مسلم شریف روایت دی. لا تباشر المرأة المرأة، یو زنانه دی بلې زنانه سره یوازې کیږي نه، یو زنانه دی بلې زنانه سره خپل بدن ورجنګوي نه، داسې دی نه ورجوختیږي چې فتنعتها لزوجها، چې یوازې شوې ورسره او بیا خپل خاوند ته صفتونه کوي. یعنی یو زنانه دی داسې نه کوي چې ګنې بلې زنانه سره یوازې والي کې میلاو شوې وه یو په یو باندې، بیا لګیا ده خپل خاوند ته د هغې ښځې صفت کوي، د هغې د سترګو، د هغې د بدن، د هغې د ښکلا، د هغې د ښایست. داسې نبی علیه السلام وی نه دی کوي. کانه ینظر الیها، لکه داسې چې دی ورته بلکل وګوري. یعنی دا چې ورته صفت کم کوي نو داسې ورته هغه زنانه یاده کړي چې سترګې او لاس او خپې چې بس گویا کې دا خو ډودولي ده، دا خو داسې شوه. که تش داسې وي چې د پلانکي دی کې زنانه دا ښکلې ده، داسې خبره به دوره بده نه وي، خو لکه پوره ټکي په ټکي باندې نو دا دې سره به داسې چلو شي چې د دې د کور کې به بېګاړ پیدا شي، د ده به د خپل ښځې نه موړ شي، د ده به بلې ښځې ته میلان پیدا شي، د ده په زړه کې به وسوسه پیدا شي، دی به اپله بیا تعلق جوړوي او د هغې نه به شرونه او فسادونه پیدا شي. نو دکه شانتې سړي له هم نه دي په کارو چې سړی دی لګي
او د نورو الکانو د نورو بنیانو خپلې ښځې ته صفتونه کوي د ښایست او د ښکلا او نه د ښکلي الکان ځان سره راولي او ګرځوي ځکه چې څنګه د انسان دی نو داسې دا زنانو مطلب دار انسان دی که نه نو د دې نه په ډېرو ځایونو کې فساد او شر جوړ شوی دی او دوی جوړیږي تېنه او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم حکیم دی د حکمت د پوی د هوښیارتیا او ډېرې د دوراندیشۍ خبرې کړي دي ښه دې نه یو مسله دا هم معلومه شوه چې زنانه پردی زنانه سره په کور کې یو وادهوالی د هغې هم مناسب نه دی پردی زنانه سره یا که په سفر کې ځي دوه زنانه نو دغه سفر هم نه دی ټیکه صحیح ده او که نه د یوې زنانه د بلې زنانه سره چې هغه پردی ده په داسې په خلوت کې میلاوېده سفر کول حج لتله نه بلکې خاوند به ورسره ځي زوی به ورسره یا ځي یا رور به ورسره ځي ښه دا بل حدیث دی د نبي صلی الله علیه وسلم چې لا تبتاع التمر حتی یبدو صلاحه مه خرڅوئ تاسو کجوره تر دې پورې چې هغه پخه شوې نه ده پخوالي ته رسېدلې نه ده په کچه کې کجورې خرڅوله دا به نه پکارو هغې به یې خرڅئ چې کله دا برابر شي او دا پخې شي ولا تبتاع الثمر بالثمر او میوه په میوه باندې مه خرڅوئ میوه چې ته یو سړي ته وایې چې دا زمونږ دا یو ونه را د سیو دا ستا شوه او په دې په بدل کې خرڅ هغه بله به زما شي میوه په میوه باندې خرڅولو نبی صلی الله علیه وسلم به دا منه بل دا مټرو والا سبزو والا په دې خبره کې هغې ځان ګناهګارئ چې نه مټر لا شوي دي نه هغه ځای ته رسېدلي دي او د مخکې نه یې خرڅوي دغسې په سواد کې باغونو والا دا چل کوي چې میوې په ګل کې خرڅوي په کچه کې هېڅ لا شوي نه او خرڅوي یې د هغې نه ډېر تاوانونه جوړ شي فسادونه ترې جوړ شي د پیغمبر پاک د حدیث خلاف چې کوي خود به ترې فساد جوړیږي نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې هغه میوه کله پخه شوه صلاحیت ته ورسېده ځای ته ورسېده بیا د هغې اغوستل او خرڅول پکار دي مخکې نه دي پکار